موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې کومې څلور خبرې دې الله ته ورسوي وی الله ته ووایه چې ستا یو بنده وي چې الله پاک زه تا نه منم یو خبره ورته دا وکړه چې الله زه تا نه منم او دویمه ورته دا خبره وکړه چې الله پاکه دغه کس وي چې زه ستا عبادت نه کوم ستا عبادت نه کوم لکه ستا بندګي نه کوم او درېیمه ورته دا خبره وکړه چې ستا په ځمکه باندې نه ګرځم الله ته ووایه چې ستا په ځمکه باندې نه ګرځم او څلورمه ورته دا خبره وکړه چې ستا رزق نه څه نه کوم ستا رزق نه د صحیح شو موسی علیه السلام چې د الله ملاقات ته لاړ نو الله سره چې کله خبرې کولې نو الله ته وفرمایه الله پاکه دغه شان یو کس را سره میلاو شو کله چې ستا ملاقات ته راتلمه او ما دې دا څلور خبرې وکړې چې دا الله ته ووایه چې دا کس داسې وایي نو الله ته سره د علم تپوس کوي موسی څه درته ویلي الله پاک یې دا خبره کړې ده چې الله ته وایي چې زه تا نه منم دویمه دا خبره وکړله چې ستا عبادت یعنې ستا بندګي نه کوم او درېیمه یې دا خبره کړې ده چې ستا په ځمکه نه ګرځم او څلورمه یې دا خبره کړې چې ستا رزق نه الله ورته ویې موسی علیه السلام دې کس ته ووایه چې ته وایې چې زه الله نه منم نو مې منم الله نه منم نو مې منه بل څوک ومنه دویمه ورته الله وفرمیل چې ای موسی علیه السلام خو دې وایي چې ستا بندګي نه کوم ستا عبادت نه کوم د بل چا بندګي دې وکړي د بل چا عبادت وکړي او درېیمه خو دوی دا وایي چې ستا په ځمکه نه ګرځم نو بل ځای ته دې لاړ شي زما په ځمکه دې نه ګرځي چېرته بل ملک ته دې لاړ شي او څلورمه چې ستا رزق نه خورم نو ای موسی علیه السلام دې کس ته ووایه چې الله فرمایي قرآن کې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها د مخ په ځمکه باندې چې کوم زنده سر ګرځي د هغه د رزق وعده الله وایي ما کړې ده د دې کس ته ووایه که ته هر ځای ته لاړ شې ته به د الله رزق